الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونكون من المؤمنين. سورة القصص سلم اسپارہ آیت نمبر 47 وصلیختم. سورة القصص دی سورہ کے تسلی ورکئی نبی علیہ السلام تا تفصیلی واقعہ بیانی دا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام واقعہ قرآن کریم کی یو دا 65 سلسلہ ذکر کردی دا. دکاو بانی تکلیفونا دیر راغلیو اور نبی علیہ السلام نے تسلی ورکئی چی تخفقے گما تانمخ کے سمرہ انبیاء علیہ السلام چی راغلیو پای بانی تکلیفونا راغلیو. انبیاء علیہ السلام باندے تکلیفونا چی رازی داغی درجے اللہ اچتائی پدی باندے. پا مومنانو چی تکلیف رازی درائی گناہونا اللہ معاف کئی. کافر مشرک بانی تکلیف رازی آئی اللہ ذلیل کئی. نننی سبق کے وصل اختمیات کے سورہ قصص بدے کے دنیا د مصیبتونو دای تذکرہ کئی چې مؤمنانو باندې تکلیفونه مصیبتونه راځي دا د دې د عمل د وجه ناراضي. دا سره الله ظلم نه کوي، دا سره احسان کوي، واشن کوي، ګناہوں نے وینځي، ګناہوں نے صفا کوي، گناہوں نے پاکئی، دا سر احسان کئی. ولولا ان تصیبهم او کچرنوی رسیدل دیتا مصیبتن تکلیفا دا مصیبتا بما پسبب داغی قدمت ایدیهم چی موکلی گلی دی لاسونو ددئی. زیاد کارونه سره پلاس کئی نو لاسو تا نسبت کیگی. بما قدمت ایدیهم حاصل معنی دادا پس سبب دا اعمالو ددئی. کشری دا دی تو دنیا کی دا تکلیفونه نرسی دے او دا واشنگ نکی دے د گناہونو دا صفائی نکی دے. دا با قیامت تا جمع کے دلو بیا با حالتا اللہ ورطا سزاور کولنو قیامت کی بیا دی داوی وَيَقُولُونَ عِبَادَي رَبَّنَا اِرْبَازُمْنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَلِنَرَا لِقُلُتَا مُنَّتَا رسولا پیغمبر ونتبع آیاتک واستعمل عربا کریو منگاو دایاتون استاو
ونکون من المؤمنین او ومنگا د مومنانو نو بیا قیامت کې داوی چې پیغمبر دی ولې نه را لګي نو پیغمبر مراولې کلو او ته الله حکمونه اورول د الله کتاب او ترولو عملی شکل کې نبی علیہ السلام قرآن پیش کو امت تا نو دا اوس درې ختم شو دا بیا قیامت کې نشي ویلې دا مؤمنانو سره الله احسان کوي دای ګناو کی نافرمانیو کی نو الله به باندې تکلیف راولي نو دا احسان دی یا ګناونه ته معاف کی مثال دا څه دی لکه سړی کپڑے اچي یو سړی دی چې هغه کپڑے نه وینځي هفته کې نه وینځي 2 هفته کې نه وینځي میاش کې نه وینځي لکه مثال بل د لیونی دی لیونی سره اوله چوغونه ښه جامې اچولي چې خلک ولا ګوري نو ښه بوی ته نزي او کرکته نه خلک کوي بل سړی دی هغه هفته کې لامبي او جامې وینځي بل سړی دی هغه 2 ورځې پس لامبي 2 ورځې پس جامې اچي بل سړی دی هغه روزانه پاکي کپڑے اچي او یو ځلې خو خامخا لامبي او چې بیا وړي ویني وړي کې بیا 2-3 ځلې ولامبي ضرورت زیاتی د لامبلو ګرمي وي کنه یو ځل خو خامخا لامبي کوړي یو کجمي روزانه د ورځې یو ځل لامبي کوړي او کجمي کپڑے روزانه بدلای نو کپڑے پاکي وي خيري په باندې نه وي ځکه روزانه وي چې ته صداق براشي نه ته نه لری کوي نو جامې چې وینځي نو په فاوه اصوباله وتر بغول داسې بیوال اوس واشنګ ماشین دی واشنګ ماشین کې واشي نو آیا داسې تاوي او اخیر ته نه لری کوي نو چې ډېر ګنده جامې وي نو هغه زر نه پاکي هغه باندې ماشین بیا ډېر وخت لګي ډېر تاوي او ډېر راګاوي او چې روزانه سره کپڑے بدلای نه باندې چې معمولی داغي نو واشنګ ماشین کې اتوماتیک هغه نمبر لګي دي ابه بیا معمولی غو نمبر لګي چې بس لون یو څو ځلې ته دا سي الله پاک د مؤمنانو مسلمانانو واشنګ کوي کپڑے چې سړی چولي د پته نه لګي چې تنه سړی کراشي او په باندې ولګي نو پس پینه جما غلري نه ښکاری او تورې جامې چې نو پاره نه ښکاری داونه پای معمولی دا غړو پته نه لګي دیو جنا پښتانه متل ذکر کوي پس پینه جامه دا غلري نه ښکاری تور جام باندې نه ښکاری عالم سره پوهه سره مفتی سره دیندار سره اګه معمولی ونی خطا ته نو شي ګناه ته شي نو دا جامه چونکی سپینه وي مثال د سپینې جامې نو دا خپل نه ښکاری او که بيدینه سره تورې جامې چاچولي نو کاغه ډېر داغونه پاغه جامو راشي نه پنه ښکاری بيدینه سره کاغه ډېر ګناونه کوي هغه باندې ښکاری نه او دیندار سره معمولی ګناو کې نو لري نه ښکاری نو دې روزانه کپڑے بدلای څه مطلب استغفار وای بخنه غواړي د ګناونو نبی اسلام فرمایي زو ورس کې او یا زله استغفار وای بل روایت کې راځي چې نبی اسلام باندې ورځ سل زله استغفار وای نو څه ګناه نه کولا خدا امت ته چل خې طریقه خې دا د الله احسان دی د باندې تکلیف راولي او ګناونه او تمام کی بل مثال ماشوم بچی دی
پلار تابعدار دی چې هغه نه معمولی غلطي کی نو پلار ورته تنبیه ورکوي وارنینګ ورکوي زجر ورکوي رټنه ورکوي سپېړه ته وباسي نه بیا نورم خیال کوي او نافرمانه بچی دی پلار به باندې ستړی شو استاد په ستړی شو مشر په ستړی شو پوانه په ستړی شو په نصیحت په ستړی شو په مینت په باندې ستړی شو نو چې منینا نو بس پریږي دي دا به چې سره خوښی نو کوونو نو هغه بیا چې څه خوښی نو هغه ته بیا څه نه وایي داسې الله پاک نبی علیہ السلام فرمایي حدیث شریف کې راځي د ټولو نه زیات تکلیفونه مصیبتونه انبیاء علیهم السلام باندې راغلي او بیا چې څومره الله ته څوک نږدې نو هغه باندې تکلیف راځي او چې څومره تینا لري نو په باندې نه راځي نو بیا هغه مثال ورته بیا رایات کا چې بس پینه جامه داغ لري نه ښکاري خو هغه روزانه جامې بدلي استغفار غواړي ګناه او تعالی معاف کوي تور جامو والا هغه له ګناه نه ښکاري نو هغه جامې وینځي نه که جامې توري دا ولا ښکاري نه دی ګناه کوي او لا ګناه نه ښکاري شرک کوي روحاني جامې توري او لا شرک نه ښکاري بدعت کوي او لا ګناه نه ښکاري توبه ته نو باسي دا قران او سنت نه خلاف کار کوي او لا ګناه نه ښکاري دغه جامې توري او دینار سره چې هغه سپینی جامې توري انا که معمولی کو ته چې هغه ځان سره حساب کوي غیر محترم شیخ القرآن مولانا مطیب صاحب عمل ګلو را وصیت کوي نصیحت کوي چې دروغ مو وایي دوکه مو کوي ځان سره حساب کوي او الله ته غاړه صفا ساتي په څلورو خبرو چې عمل وکړو نو ډیر کارونه به سم وي او ځل الله وایي چې دا دنیا کې د تکلیف راولم دا تاسو باندې احسان کوم دا تاسو واشم کوما د مؤمنانو کافران مشرکان ای تبا کوم ولولا ان تصيبهم كجن رسل لدي دیتا مصیبتن تکلیفا بما قدمت ایدیم و سبب دا اعمالو ددئی یعنی دنیا کې سزا تکلیف رسیږي مؤمنانو ته دا د دې د عمل د وجنو چې لګونو نه نو لګ تکلیف پیراشي واشنګ ماشین کې چې پاکي کپڑے وي وته ښکار جوړې ګندنې دي نه نمبر یې پکې 1 2 3 هغه باندې فکس کی او چې تور جامې ډېری خري نه با نمبر باندې فکس چاته نه دا سیار یو مؤمن مسلمان دا ګناهونه مختلفو درجو کې او سوره روم کې الله وایي چې تاسو ته تکلیف رسوم سوره روم یو استمه سپاره آیت 41 یو سلیتم زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون زار الفساد کرشد عظامو فی البر پوچا والبحر په دریاب کې بما کسبت ایدی الناس په سبب د اعمالو د خلقو په سبب دای چې کړي دي لاسونو د خلقو یعنی په سبب د اعمالو د خلقو ولې تکلیف رسوم مؤمنانو ته وجه ذکر کوي لیذیقهم دیر پانچو سکی دی بعض الذی بعض سزا داغی عمل عملو چکڑی دی لعلهم یرجعون ولی راولی تکلیفا لعلهم یرجعون خاقا چی دی روگرزی اللہ تا رجوع کی اللہ تا رجوع کی دا گنانا رجوع کی اللہ تا روگرزی دا گنانا روگرزی اللہ تا روگرزی دا بدملائنا لعلهم یرجعون دیر پانا چی دی رجوع کی دا گنانا یا رجوع کی اللہ تا
گناہ پریږدي او الله ته راوګرځي ډېره لپاره په تکلیف راولما نو چې څومره تکلیف څومره ګناهونه لږ وي هغومره سړی پاک وي نو خوند کوي کوم سړی چې صفایي نه کوي او هغه سره غاړه میلو کړي پرون یو څو ورځې کېږي یو مېلمه سره مې غاړه میلو کړه نو ما یې کړه ډېران نه مې لاس راته وکړو داسې څښا بوی ترې نه تلو الطهور شطر الایمان نبی علیہ السلام فرمایي صفایي دا نیم ایمان دی صفایي وکړه اوبو باندې پیسې نه لګي پنځه واړه وخته سړی مونځ کوي نه پنځه وخته اودس کوي پاک صافي او دا اودس دا زیونه قیامت کې به دا چمک وي چې دا کوم زیونه دی وینځي دا قیامت کې چمک وي پته به لګي چې د مونځ کړی دی څونه چې د مونځونه کړي هغومره به چمک وي نو الله وایي زه تکلیف او مصیبت راولم نو دی قیامت کې سبا بیا به دا وایي چې که مونږ ته پیغمبر را لېږلی وي مونږ ته به د الله حکمونه ویلې وي نو مونږ به منلې وي نو مونږ باندې به بیا دا عذاب نه راتلو نو الله وایي قرآن مې راولېږلو راولېږلو دا امت مې د هغې نه بچ کړو سورې مائده کې 19 آیت وګورئ الله وایي دا مې ورسره احسان وکړو او پیغمبر مې راولېږلو قرآن مې راولېږلو یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد جاءكم بشير ونذير يا أهل الكتاب وأهل الكتاب قد جاءكم داكي سنانا غتاسوتا رسولنا پیغمبر زمنا يبين لكم بياني تاسولنا على فترة من الرسل وزمانه د بندیدو د انبیاء علیهم السلام کې فترت بندیدو ته وي پیغمبران ختم شو اخیری پیغمبر مې راولېږلو ان تقولوا چې نو وایي تاسو الله تقولوا چې نو وایي تاسو سبا قیامت کې ما جاءنا جنون غلمنتا من بشیر ولا نذیر څوک دې ورکون کې او نه ورکون کې نو د دې عذر ختمولو د پاره وقن جاءکم پس پتا کی سنانا تاسو ته بشیر و نذیر زیر ورکون کې و نذیر او ير ورکون کې شاګرد چې سبق یادای د استاد خبره مني د پلار خبره مني نو استاد او پلار او مشر او شاباشي ورکي په شیو ټپي و نذیر او ير ورکون کې چې شاګرد او زوی کشر د مشر خبره نه مني د استاد خبره نه مني د پلار خبره نه مني نافرمانی نو ای یری نذیر سپیړه توباسي زورن ورکی رټن ورکی نو الله وی چې تاسو ته می بشیر راولېګلو چې څوک کارونه کوي لزیر ورکی او نذیر مې راولېګل چې څوک نافرمانی کوي نو هغه یری نو سبا قیامت کې بل بیا دی دا وی الله کې نذیر او بشیر او نذیر درا لیکلې وي نو موږ ته به پټیم ته یادولا موږ ګناهونه نه کول نو الله وی دا عذر می تاسو ختم کو بشیر او نذیر می راولېګلو پیغمبر می راولېګلو او هغه تاسو ته مسله بیان کا او چې څوک مسله مني توحید منی قرآن منی قرآن حق ادا کئی اغلا زیر ور کئی او جسو که نمانی نو آئی لرٹن ور کئی سپیڑتے ہو بس بیا سمسی سورہ بقرہ آیت 119 گو رہی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عن اصحاب الجحیم انا ارسلناک یقینا من لگلے دے تعالی بالحق
پرد سرگندلو دا حقا بشیرا و نذیرا بشیرا زیر ورکون کے من کلنا و نذیرا یر ورکون کے نمن کلنا ولا تسألو تپوس بنشی کولی دستانا ان اصحاب الجحیم بارات جہنمیانو کے تاولا مسئلہ بیان کا قرآن دے والا بیان کو دے نمانی فضلت بانی ٹھیک شو نبیاتان اللہ دا تپوس نہ کئی چی دے والی جہنم تلاڑو تا خپلا ڈیوٹی ادا کا تاولا توحید بیان کو تاولا قرآن بیان کو اس چاہا نمانی فضلت ٹھیک دے اور یوازی نبی علیہ السلام نا اللہ استا امتیانو نمدہ تپوس نکوم سورہ بقرہ آیت 134 وَلَا تُسْأَلُونَا اما کانو یعملون آیت آخر کے وَلَا تُسْأَلُونَا تپوس منی شکل دستا سنا امتیانو توی اما داغی عمل کانو یعملون چرے کولا بیا امتیانو تو بیا ہوئی اولی سپاری آخر آیت اور سورہ بقرہ 141 وَلَا تُسْأَلُونَا اما کانو یعملون او تپوس بانی شے کولے ستا سنا داغی عمل چنے کولا تا سنا بیاد آئی دا عمل تپوس کی چی دولی صحیح عملو نکو تاولا بیانو کو تاولا قرآن بیان کو تاولا دین بیان کو توحید بیان کو او اغن منی نبیاتان اللہ تپوس نہ کرے گا تا خپل ڈیوٹیو کلا نبی علیہ السلام پریشان شو چې خلکو باندې منلا مسئلہ نبی علیہ السلام له الله تسلی ورکړي خبر کې کما سورہ رات دیار لسم سپارا آیت نمبر 40 صلیختم و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب دیار لسم سپارا سورۃ الرعد آیت 40 صلیختم وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ پس یقیناً پتابانے تبلیغ دے رسول دا اللہ کتاب دا نبی علیہ السلام تبلیغ اگر رسول دا تبلیغ بلاغ رسول لے ہوئی یو سڑے ہوئی زو تبلیغ کم تبلیغ عربائی تکرے یعنی زر رسوما پختو کی ہوئی سشے رسے نو اللہ وی قرآن قرآن بلغ ما انزل الیک من ربک دا قرآن تبلیغ کا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَشِيَقِنًا تَعْبَانِ تبلیغ دینا قرآن رسول دینا قرآن وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ غم بانی حساب دے حساب زمگا کار دے ستا کار بیانو لے دارنگی دا ڈیوٹی بیا دا امت تا دا نبی علیہ السلام امت تا اللہ ڈیوٹی حوالا کرے دا فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سورہ مزمل یو کم دیر سمجھ پارا سلام آیات کیوئی فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لولے آچا سانوی دا قرآن نو بیاوی فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ دا آیات آخر کے لولے آچا سانوی دا دینو قرآن سمر لسیشی نبی علیہ السلام فرمائی بلغونی ولو آیا ورسوئی زمانو اگر کئی آیاتوی بلغونی ولو آیا رسوئی زمانہ گر کئی ویاتوی او بل حدیث شریف کرا دی کن عالمن او متعلمن او خادمن کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکر رابعن فتحلکا او کما قال علیہ السلام عالم شنو قرآن یا طالب شنو قرآن یا خادم شنو قرآن سلورم کی گا کنی حلاک پشنگ اعتراضون نمی یرے گا اعتراضون بدربانی کی امدی سورہ رات کے اور پسیبہ گرئی آیت نمبر 43 اخیری آیت دا سورہ رات وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا او یا کسان چی کافران دی لست مرسلانی تلگلے شے نبی علیہ السلام تے تو پیغمبر نہیں لست مرسلان تو پیغمبر نہیں
نو اعتراض کولو نبی علیہ السلام ته پیغمبر نو کتا ته وی چې ته مولا نه نو وای دی کنه پیغمبر ته لست مرسلو تو پیغمبر نه تلې غلې شې نبی علیہ السلام ته الله وی جواب ورکا قل وانت کفا بالله شهیدا کافی دی الله گواه بینی پمن زما کیو بینکم او پمن ساسو کی کافی دی الله گواه پمن زما پمن ساسو کی الله گواه دی کافی دی پمن زما پمن ساسو کی الله روی پتہ دا الله پیژني نو الله وی قیامت کې بدا عذر بیا تاسو ان چې موږ د څوک راغلی نو او موږ ته چا مسله نو بیان کړي دا بیا تاسو قیامت کې نه وایي نو الله در باندې احسان کو پیغمبر له لګلو قران له لګلو تاسو باغې باندې عمل وکړو دارنګي او چې څوک عمل نه کوي بیان هوته تو کو او هغه شرک کوي نو سوره آل عمران آیت 151 وګورئ الله وی د موحدین روح په هغه چا چې شرک کوي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين سنلقي زنه چوبا ورزمگا فی قلوب الذین زنه چو ورزمگا چونگا پسرونا کسانو کے کفرو چه کافران دی روبا یرا بما اشرکو باللہ پساب دا اچنے شرکی دا اللہ سلام سوک شرکی دا موحد رو آپ آگا باندیا چاہیے دانگی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 ہو رہی یو کم شپیتو اور سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 59 یو کم شپیتو وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رزقا من السماء بما كانوا يفسقون وبدل الذين ظلموا بدل کا کسانو چې ظالمانو دا الله حکم بدل کو قولا وینا دالو غیر الذي بغیر دا غي وینا نه قیل لهم چې ولشي ودیتا انزلنا نور لګلمنا الذين پاکستان باندې ظلمون چې ظالمانو رزن عذابو من السماء دبرنو بما كانوا يفسقون وصاب دای چې کولو عذاب راځي د اعمال په وجه غلط کارو کې الله تعالی سزا ورکړي مؤمنان آی ګناونه معاف د عذابونه جنن راځي نو دا ګناونه صفا کوي د مؤمنانو او چې کوم پکې مشرکان وي عقیده د شرک وي ایبانی عذاب وی او چې مؤمنان وی نو هغه دای واشین کیږي دای ګناونه معاف کیږي نو الله وی قران مې راولې وی سبا تاسو قیامت کې بیا عذر نه پیش کوي کوم ته قران نه لګلې وی الله کتاب دې کړه لګلې وی موږ ته بیان کړې وی موږ توحید منلې د ځاخیلو خلکو دا عذر نشي پیش کولای ځکه 50 کال وته قران بیان شو نیمه صدای قرآن سلوی خیال خو زماو شو چې ما په ځان لازم کړی د قرآن درس او چوټي پکې نه کومه چې موجودی ما کلی کې او مړی می بننی عذر راتنی عذر شرعی نو اسی چوټي نه کومه نه مړی کې چوټي کوم او نه په خدای کې چوټي کوم والدہ میں وفات سے ہوا والد سے وفات سے ہو رو را خور بچی دا سمرا غمون راغلی ما درس نه چھٹی نه کړي خپل ټیم باندې ما درس کړی دی دانګه دوره چې دا هغه مرګور ما ته حواله کړی دا لازم کړی دا په ما باندې ما دغه
ذمہواری اشتدا نو ود اسکالو شو الحمدللہ دا اوڑی دا دوری سکول کالج لکانو لا چا کو نو سلوی کال بری کلی کی دا قل وستاکت مناسب اغا چغی ماوالی لس کال زمگو استادان والی زاخل خلق سبا قیامت کی دانی شوی لے چی منا قرآن نو بیان شوی توحید نو بیان شوی وزم پدی کلی کی کدا چا عقیدی دا شرک وی ابا دیر زیاد بدبخت وی ابا زدی وی ابا عنادی وی ابا زان سر بد کئی ابا نما سر بد کئی نتا سر کئی و نا اللہ سر کئی ازان سر بد کئی ازان سر ظلم کئی وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله ما پہ ظلم نہیں کرے دی بزان باندې ظلم نو قیامت کی بلا سبا دا عذر بیا نشی پیش کولے اللہ وی آغا عذر میں ختم کو قرآن میں رو لے گلو اور پائے کہ میرا تا توحید کولو بیان کو اور ہر سے میرا تا بیان کو ولولا ان تصیبهم او کچرنی رسیدل دیتا مصیبتن مصیبتا دی تکلیفا بما قدمت ایدیم پا سبب دا عمالو ددئی لفظی معنی بما پا سبب دا قدمت چمو کلی گلی دی ایدیم لا سنو ددئی دیکھا چی تو گناہوں کی او توبت انہا اون باسی نو اولی کلی شیوغا مخ کی لارشی آگئی با بیاتا سر قیامت کی حساب کی او چی گناہ دی اوکلا او توبہ دے اوکلا نو آگا اللہ صفا کی دارنگی چی تا گناہوں کو توبہ دے اونخ کا نو لکلی شوی دا نو چی اللہ بندہ سر احسان کئی مومنانو سر نو لکل وران کی نو چی وران نئی نو خوب دبانی لکلی شوی دا دپا عمل ناوہ کی نو چی وران نئی نو دے رگڑاوی دا سی صفا کئی نو تکلیف فتراشی تکلیف فتورشی گی او حاصل مانا بما قدمت ایدیم و سبب دا اعمالو دلئی کدا تکلیف رسیدل نئی مومنانو تاو و سبب دا گناہ دلئی نو دی تبدا جمع کیدا او قیامت کی با اللہ بیا صدا ورکولا نو تکلیف پیراوستو او آئیوتا دلتا گناہ ماف کو فیقولون ویل بدئی ربنا یا وئی بدئی سبا قیامت کے ربنا رب زمگا لولا ارسلت الینا ولدن را لگلنگتا رسولا پیامر ونتبع چتابداری کروی منگا آیات کات آیات نستا ونکون من المؤمنین او ابمنگا دمومناننا ونکون من المؤمنین او بمنگا المؤمناننا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.